इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। السلام ګرانو ناظرینو د تالاشوند د چینل له طرفه راشد خان یو ځل تاسو په خدمت کې بیا حاضر دی او نن چې به موږ تاسو ته ان شاء الله کوم پروګرام خایو نو دا د پېښور چړیاګر نو تاسو ان شاء الله د پېښور چړیاګر ته راشئ او دا ډېر مزیدار ځای دی او ډېر د سیر او تفریح لپاره ځای دی نو ګرانو ناظرینو زموږ دا چینل سبسکرایب هم کوئ او لایک هم کوئ او راځئ ناظرینو چې راځئ تاسو ته وښیو د پېښور د چړیاګر نو راځئ ناظرینو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو ناظرینو د تالاشوند چینل له طرفه راشد خان یو ځل په پېښور کې او پېښور کې به ان شاء الله موږ تاسو ته دا ځل ښایو د چړیاګر په باره کې پېښور کې هم ډېر ښکلی چړیاګر جوړ شوی دی او موږ به په خپل هم ګورو او ګرانو ناظرینو تاسو ته به هم ښایو دا واقع دی د شیرپاو هسپتال ته مخامخ دلته کې دا تاسو چې کم بورډ وینئ اسفن خان شهید روډ دغه روډ باندې چې سیده لږ فاصله کې لاړ شئ نو ان شاء الله چړیاګر دی او ډېر زبردست چړیاګر دی دې سایډ نه چې تاسو کم راځئ نو دا سایډ د شنغرۍ د طرفه په بي آر ټي کې هم تاسو راتلی شئ او دلته شیرپاو سره بي آر ټي ټریک دی او دې ټریک د وجې هلته کې تاسو ودرېدی شئ او بالکل چې هلته ودرېږئ نو راکوشئ نو دلته کې به تاسو چړیاګر سایډ ته راکوشئ نو ګرانو ناظرینو دې وخت کې موږ تاسو ته ښایو ان شاء الله مخکې ځو چې دا چړیاګر تاسو وښایو نو راځئ چې تاسو ته چړیاګر وښایو نو ګرانو ناظرینو ګورئ دې وخت کې ډېر زبردست د دې اسپې دا مزل ګورئ مونږ ګاډي ډېرو خو مونږ په دې ټانګه کې کېناستو دا ډېر پخوانی رسم و رواج دی او دې ټانګه کې ډېره مزه کوي او دا تاسو مخکې ګورئ چې ټانګه ډېره مسته روانه ده اسپ هم ډېر جوش او خروش کې ده او تاسو مخکې هم ګورئ ناظرینو ډېر زبردست مزل روان دی ناظرینو ډېره مزه کوي تاسو دا وګورئ چې موږ خپل ګاډی هلته ودرولو او موږ راغلو دا ټانګه مو ولیده او موږ ډېر زیات خوشحال شو ولې چې موږ ته ډېر زوړ دور رایاد شو موږ په دې فلمونو کې په دغه کې ډېر وکته چې دا ټانګې به وي او روانې به وي نو موږ داړه یادونه هم تازه کړه او ډېره مزه کوي نو ګرانو ناظرینو راځئ چې مخکې موږ سره دې مزل کې تاسو هم روان یئ او د کاکا نه به پکې نن یو تپوس وکړو کاکا جي سلام علیکم وعلیکم سلام وعلیکم سلام علم په ځوانۍ کې برکت ده کاکا جي دا راته ووایه چې څومره وخت ټانګه چلې ده خیره سره یاره یو لس کاله خو شو ټوله خلکو رشکې واغشتې او خلکو بیل بیل دغه کړو تاسو هماغه ټانګه چلوئ نو بس غریزي ده ولا زما زوی په بل څه نشم کولی په یو مزدور او دا هلک ته مې ډېره غوسه وشو نو دا تاسو وکتو چې کاکا ډېر ښکلی او موږ دا تاسو د دې ټانګې دا رفتار ګورئ ډېر اعلی دغه دی ناظرینو تاسو وکته چې مونږ پېښور ځو یعنی چړیاګر ته ورسېدو د لغونتې په مزل او لغونتې سفر چې وکئ نو دا تاسو مخامخ وکتو پېښور چړیاګر ځو نو راځئ ناظرینو چې اوس دننه لاړ شو او د دننه ماحول او د دننه چې کم سیر او تفریح ده تاسو ته وښایو نو راځئ ناظرینو چې اوس دننه د خیره ته لاړ شو
ګرانو ناظرینو څنګه چې تاسو وکتو دې وخت کې دا موږ سره شاته دا لګېدلي دي الیفنټ چې ورته وایي هاتي دا آرټیفیشل جوړ دي او دا دې سایډ ته دا تاسو لګېدلي دا زیبرا شکل کې تاسو څخه دا ټول آرټیفیشل نه جوړ شوي دي دا تاسو د کیمرې په دې نظر باندې ګوري په دې سترګه باندې چې دا ټول جوړ شوي دي دې کې به دننه هم تاسو اوس مونږ بوزو او ښایو برته دې کې دننه بیا اوریجنل چې کوم لایو دي او ژوندي نو هغه به مونږ انشاءالله تاسو ته ښایو نو دا تاسو د بار دا نظاره وکړه د بار د نظارې نه پس به اوس مونږ ناظرینو راځئ چې اوس دننه ورشو جي ناظرینو تاسو چې څنګه وکړه دا مخامخ مونږ ټیکټې واغشتې او دا مخامخ چې تاسو کومه لار ښکاري دلته نه چې ټیکټې والي نو په دې به تاسو دننه راشئ دلته چې کله تاسو دننه راشئ او وګورئ نو دلته به تاسو دې چړیاګر کې د خوراک څښاک د ماشومانو دپاره د هر څه دپاره هر یو ایټم موجود وي دا به اوس مونږ تاسو ته ګیر چاپېره انشاءالله ښایو دلته کې هر قسم ځناور د تاسو د کیمرې په دې سترګه باندې ګورئ دا دې خوا اوس تاسو ته ښکاري موران چې کوم ماشومان ورته ډېر خوشحالېږي او دا ګیر چاپېره نن د جمعې ورځ ده او دې جمعې ورځ باندې ډېر زیات رش دی ګرانو ناظرینو پېښور کې هم ښکلی چړیاګر جوړ شوی دی او دا تاسو ګورئ دلته کې تاسو چې چا نی کتلې نو هم راشئ او وګورئ دا پېښور کې موږ تاسو ته سټارټ کې وښولو هغه ځای هم وښولو چې کم دی نه به راځئ او کم دی ته به انټري کوئ او هغلته به انشاءالله دا تاسو اوس په کیمرې په دې سترګه باندې ګورئ دلته کې دا تاسو وګورئ دې وخت کې دا قدرتي او مزیدار چرګانو روپ کې دي دا قسم قسم ځناوران دي دا تاسو وګورئ ګرانو ناظرینو مونږ راورسېدو دلته کې نو دلته کې مونږ ته لرې نه ښکاره شوه چې دې کې به م وي خو چې راغلو دا خالي پرته وه نو حکومت ته مونږ خواست کوو چې دلته کې ډېر زیات خلک دې سیل له راځي نو دې کې هم خامخا تاسو څه نه څه داسې یو ځناور قسم دې کې راولئ چې هغه دلته کې د خلکو انجوایمنټ دپاره هغه جوړ شي نو مونږ لرې نه ولیدو نو ما خپل کیمرامین پروډیوسر صاحب ته ومې راځه چې مونږ ته مخامخ جنګله ښکاره شوه نو بس مونږ راغو دلته کې چې راورسېدو نو دا خالي وه نو حکومت ته مونږ دا خواست کوو چې دلته کې دې جنګلې د هم څه بندوبست وکړي او د دې انتظامیې ته دا تاسو وګورئ او ډېر زیات روش هم دی راځئ ناظرینو چې اوس مخکې هم لاړ شو او مزید نور هم تاسو ته څه وښایو راځئ
چړیاګر کې موږ ته دلته کې یو داسې ښه میلمانه او ملګري راښکاره شو نو راځئ د هغوی نه بس تپوس معلومات وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو نوم څه دی؟ نوم مې عبدالرحمن دی. او کوم ځای نه راغلي؟ د فیز 6 نه راغلي. فیز 6 نه. نو دلته ته هر جمعه اتوار له راځي او که نه نن په فرست ټایم راغی؟ په فرست ټایم نه یم راغلی، نو زه په من کې یو وارې راځم. نو دلته کې تاسو څه تاثرات دي؟ دلته کې لکه دې کې تاسو راغئ نو څه مو جج که څه محسوس مو که؟ بس چا خبره چې نه کار شروع شو، کار شروع شو او دا یو میاشت مې هم راغلی، نو راوند مې ووهلو او زړه مې لږ تازه کړو او زه ډېر ښکلی محسوس کوم. نو لکه ته خلکو ته دا میسیج ورکوې چې یاره دلته کې د راشي او دا ډېر خوندور ځای دی او ډېر ښه مزېدار ځای دی؟ راشي شي ټول دی راشي، مونږ ټول دا پیغام چې زړه تنګي لاکډاون مو تېر کړی، چا خبره پنځه شپږ میاشتې لاکډاون هم تېر کړو، زړه مې سره لګولی پوه شوې. په دې خامار کې چکر ووهلو ګانې چې زړه مې د بار هم سره وباسلو. مونږ ټول دا پیغام ټول راشي چکر یې دلته وایي. ډېره مهرباني چې دا مونږ سره د فیز 6 نه راغلی مېلمه وو او دا تاسو کتو راځئ ناظرینو چې مخکې هم د خلکو نه څه معلومات وکړو. راځئ د انتظار د غړیانې ختمې شوې، تاسو ته اوس موږ د ځنګل باچا ښایو او غریب د ځنګل باچا چغې سورې راغشتي دي او راځئ د جنګله کې ګیر دی. نو راځئ ناظرینو چې د دې جنګله کې تاسو ته موږ د دې کیمره په دې سترګې وښایو او دا تاسو ګورئ ډېر غوسه ګرځي راګرځي. ما په خیال جوړې خوراک یې نه دی کړی خو موږ هم لکه خوراک ونه شو ورکولی، د ده خوراک خو دې الله وبخي ډېر ښه خوراک کوي. نو ګرانو ناظرینو دا تاسو وګورئ چې موږ د ځنګل باچا چې کوم دی هغه په پنجره کې ګیر دی او د کیمرې په نظر باندې هغه موږ سیټ ته هم را روان دی. وګورئ دا تاسو وګورئ چې
دا بورډ لګېدلی دی دا تاسو وګورئ دلته دا لیکلي شوي چې برډز آف پاکستان لکه پاکستاني پرندې دي هغه سایډ ته وګورئ تاسو د کیمرې په دې نظر باندې دې خوا چې کوم تاسو ته لیکلي امپورټنټ سپیسیز اف برډز لکه دا ټول د بارانې ټولې پرندې دي دا تاسو ګورئ د دې کیمرې په دې سترګه باندې او تاسو دا دغه هم وکتو دا تاسو چې کوم دا شاته د جال کې دننه ګورئ دا مختلف پرندې دي او دا مختلف پرندې چې تاسو ته کم ښکاري دا رنګ برنګي د قدرت نظاري او دا وګورئ په دې بورډ باندې دا چې کوم تصویرات تاسو ته ښکاري او دې کې شاته چې کوم پرندې دي هغه ټولې دې کې موجود دي ګرانو ناظرینو دا وګوره دا زموږ د یو ترور زوی چې کوم دی نو هغه بره په ټال باندې ناست دی ځان له دوکې ورکوي دا تاسو وګورئ او د خلکو ته هم ګوري او پریشان او هغه دی ځان له هم دوکه ورکوي چې زه خو چې ټولو کې بره ناست یم ځان یې باچا جوړ کړی دی ګرانو ناظرینو راځئ مخکې هم دا تاسو ته ښکاري دا خلک تاسو وکتو د دنیا خلک راغلي دي د جمعې او د اتوار په ورځ چې کم خلک او دلته کې کم رشونې دلته کې تاسو وګورئ د اوبو چې سره زیاته مینه کم ساتي بتکې ناظرینو دا وګورئ دې اشنا ته مو وګورئ چې د کیلو دي دشمن ته وګورئ دونه په منډو تړلو دی دا تاسو ګورئ ماسک مچۍ وګوره کنه ماسک ته وګوره ګرانو ناظرینو دیم د ایس او پیس په مطابق باندې ماسک یې اچولی دی دا تاسو ته ښکاري چې ماسک یې اچولی
ګرانو ناظرینو دا تاسو چې شاته کم ګورئ دلته کې مختلف قسم ماران دي نو راځئ چې تاسو ته موږ د دې کیمرې په سترګه مختلف دا ماران وښایو او تاسو ته دې کې قسم قسم ماران دي نو راځئ ناظرینو چې دا تاسو ته انشاءالله دا ماران هم دغه وښایو نو راځئ ناظرینو دا تاسو ګورئ دې نوم دی درمن سامپ او دا تاسو وګورئ د دې په دغه باندې کیمرې په نظر باندې دا الزحه ده د دې مختلف د دې شاته چې کم تاسو به ګورئ نو دا بلیک کوبرا دی دا تاسو ګورئ دلته کې دا بلیک کوبرا چې دې وخت کې دا بلیک کوبرا تاسو کتې شئ د کیمرې په سترګه باندې موږ خپل کیمرامین ته ووایو چې تاسو دا زوم کوئ او دا تاسو وګورئ د کیمرې په دې سترګه باندې بلیک کوبرا مخکې هم دی دلته کوبرا هم شته دی دی دا تاسو ګور دا مختلف ماران دي مختلف قسم کوبرا دا مشهور دي د دې دلته کې پر نه زندگی دي کله چې کم از کم د 10 کالو نه والا 15 کال پورې د دې زندگی وي او دا تاسو ګورئ د کیمرې په نظر باندې تاسو کتې شئ لایټ پکې ډېر مه راځه کوه چې سکرین نه راځي واو د دې نوم جونسره دی او د دې کم از کم عموماً د دې زهر مقدار 37% وي او دا لکه ډېر کم زهریله استعمالېږي خو هر یو ځناور هر یو مار چې دا ډېر زهریله وي که هغه کوبرا دی که هغه سپین دی که تور دی نو هغه ډېر زهریله وي دا تاسو د هجوم کې هم ګورئ او دا تاسو دې وخت کې ګورئ زموږ د کیمرامین ته موږ خواست کوو د دې کیمرې په نظر باندې وګورئ تاسو چې دا مختلف ماران او وګورئ دې وخت کې دا پېښور چړیاګر کې دا موجود دي دلته کې د دې شاته هم تاسو وګورئ چې څه ماران هم موږ باندې کیمرې والا ته وایو چې لږ خواري وکړي زموږ کیمرامین صاحب دې وخت کې چې دا مختلف خلک او دا د پېښور چړیاګر چې دی نو دې کې دا یو مخصوص یو ځای دی او بار تاسو ته موږ وښولو چې دلته کې دا مختلف قسم ماران دي او دا تاسو دا کسان هم ولیدو د شیشو کې بند دا ماران دي او دا ډېر زهریله ماران دي دا موږ وکتو او زموږ کیمرامین ته هم خواست کړی چې تاسو ته د دې په نظر کې وښایي دا یو راوند چکر دی او د راوند چکر کې مختلف قسم له ماران دي او ګرانو ناظرینو راځئ چې مخکې تاسو ته مخکې هم دا وښایو او دې مارانو د پاسه هر یو لیبل لګېدلی دی دا لیبل تاسو موږ د کیمرامین ته د دې نوم دی ګلپدم دا د کوبرا یو نسل دی دا د عام کوبرا په مقابله کې لږه زهریله وي دا تاسو وګورئ
کم از کم د دې ټیکټ هم 20 روپۍ ټیکټ دی د بار نه هم چې راځئ نو هم 40 روپۍ ټیکټ دی او د وړو 20 روپۍ ټیکټ دی او دلته چې راشئ نو د دې مارانو دپاره سپیشل چې ځئ نو تاسو به ګورئ نو 20 روپۍ ټیکټ به هم دلته ورکوي نو بیا به تاسو دننه دا خوفناک ماران ښکاري. نو ګرانو ناظرینو تاسو دا وکتو چې دا د پېښور چړیاګر دی او موږ محمود خان صاحب ته دا خواست کوو چې دلته کې مزید هم نور هم داسې څه ترقي ورکړي. دا د ټینشن یو دور دی او په دې ټینشن دور کې دا ډېر خلک د جمعې په ورځ او د اتوار په ورځ راغلي دي او ډېر زیات سیر او سپاټۍ ته راغلي دي نو هر قسم ځناور دلته کې هم شته دی او نو ګرانو ناظرینو دلته کې د ماشومانو لپاره د سیل سپاټۍ ځای هم شته دی او راځئ چې اوس موږ انشاءالله تاسو دغه ته بوځو مخکې هم بوځو داسې او تاسو ته نور هم څه هر څه وښیو. نو راځئ ناظرینو تاسو ته زه ماشومانو لپاره او دې کې لوی واړه ټول داسې انجوایمنټ کولی شي. نو ګرانو ناظرینو تاسو دا وګورئ دا سیل و تفریح دپاره چې دا کم کسان روان دي او دا ګورئ د ماشومانو غټان ټول دې کې ښه مزې لي. نو دا تاسو وګورئ موږ د خپل کیمرامین ته وایو چې د کیمرې په نظر باندې دا تاسو ته انشاءالله وښیي او دا ګیر چاپېره تاسو ته ښکاري دا وګورئ دا تاسو دا ډېر تیز روان دي او دې کې واړه لوی ټول هم داسې انجوایمنټ کولی شي. نو ګرانو ناظرینو دا کیمرې په نظر باندې دا تاسو وګورئ او دا ګیر چاپېره دا هر څه کولی شي. ماشومانو ډېر خوښ دی اوخواله اوس به دنه موږ تپوس کوو چې یاره ته کله نه دا کار کوې او دې ته روزانه دې میلې ته راځې او که نه د جمعې او د خالي پر ورځ دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زما نوم فرحات دی زه د ډیوټي کوم او زما د ډیلي ډیوټي د زه د ماشومانو دپاره ولې باندې ورته خوشحال یو په سره کې ما دا لکه ته سهار نه تر ماښامه پورې به دی راغلی او پر څوارلس ونه ده او ماشومان دې ته ډېر زیات خوشحالېږي ډېر زیات ورته خوشحالېږي چې خدا دا چې سنت طریقه ده دې باندې زموږ نبي علیه السلام ګرځېدلی دی سنت طریقه ده. مونږ لرې نه وکتو چې مونږ دا سوچ هم کولو چې بای دلته کې مونږ هر څه ولیدو خو دا اوښ دا سورلی مو ښکاره نه شوه نو مونږ نږدې راغلو مونږ خپل د پروډیوسر او کیمرامین صاحب ته ووایي چې مخامخ هغه اوښ والا ناست دی نو راځئ اوس دې اوښ باندې چې کوم یو دا ماشوم ناست دی دنه به هم لږ معلومات وکړو چې یاره دی ډېر سور کې ناست دی. بچې دا ته څه کې په اوښ باندې چکر وخي اوښ دې خوښ دی ستاسو نوم دی او کم دی نه راغلی ګل آباد نه راغلی روزانه راځي ښه نو اوښ چکر دې خوښ شو دا تاسو وکتو چې دا ماشوم اوښ په دغه باندې ناست دی او دا ګیر چاپېره تاسو د دې ماشومانو دا شیپ هم دی او دا تاسو هر څه وکتل. نو ګرانو ناظرینو موږ دا خپل پروګرام دې وخت کې وایند اپ کوو ولې چې ماښام هم شو او موږ به دا ریکارډینګ بل ځای ته هم د شپې نایټ یو ریکارډینګ دی هغې ته به هم ځو. نو تاسو چې انشاءالله راځئ چې هر ځای کې نو پېښور د چړیاګر ته خامخا راشئ او دا ډېر فرصتونه دی دلته کې فیملي سره هم راتلی شئ او تاسو ته هېڅ قسم خطره نشته او مختلف ځناوران او د ماشومانو لپاره چې کوم قسم سهولیات دي هغه دلته کې ملاویږي. نو ګرانو ناظرینو دا تاسو وګورئ او دی نه زمونږ پروډیوسر صاحب موږ ته اشاره وکړه چې یاره دا کس مو ولاړ دی او دنه څه خیر د معلومات وکړئ نو موږ به وایند کولو خو تاسو نه لږ معلومات. السلام علیکم. تاسو نوم څه دی جي؟ سید الرحمن وروره کوم ځای راغلي؟ افغان. نو تاسو لکه روزانه راځئ جمعې په جمعې یا د اتوار په اتوار کال کې نو تاسو انجوایمنټ وکړو نو د دې لپاره کې موږ ته څه ووایو؟ یاره بس ښځه دی ټینشن فري ماحول لکه انجوایمنټ وکړي د بار ټینشن نه ښه دی نو تاسو یوازې که ملګري سره هم راغلي
نو تاسو څه وایي چې یاره دلته کې لکه هر قسم لکه فیملي هم راتلی شي دلته څه پریشاني نشته دی یاره فیملي خو به زه یم چې راوستل نه دي ځکه چې دلته بیا حالات خرابېږي لکه کم از کم د فیملي ډې په کار ده فیملي ډې په کار ده په تورې پښتون په عامه رس ځان سره فیملي راوستل نه دي لکه دې علاوه تاسو وکړه چې موږ ته د مرګري ډېره ښه خبره مو ده لکه په عام ورځ باندې لکه د جمعې او د اتوار نه علاوه عام ورځې تاسو فیملي راوتی شئ او مزید که تاسو نور ویلی شئ نو تاسو تاثرات نور راشئ دا موږ سره مکمل پښتون ولاړ دا د خندا او د انجوایمنټ دی او لکه د بار د ټینشن ماحول هم دی هر سړی پریشانې نو دنه به موږ ته تاسو السلام علیکم تاسو نوم څه دی نبی رحمان کوم دی نه راغلی ها ما ته دا ښکار جوړ ستا یخني نه کېږي که نه ټیک ټاک یې جوړې نه مړه ټیک ټاک واورې نو دا ولې نو موږ خو دا د بلیلونه چې چا صادرې تاو کړي دي او چا او تا خو بالکل الحمدلله ختم نبوت بیج هم لا کولې دی او نن تاسو د دې باره کې موږ ته څه وایي چې د اگر باره کې اگر ماشر اگر ټول تا ویډیو فارو دې ګورخه ویډیو دې وګورئ پر خپل دې وکړه شپږ بیس دا هر ورځ ناراض ځکه چې بیا ماحول ګډوډېږي اوس تاسو کو ته شاته ټول ماحول ګډوډ دی دې وجه نه فلم پر خپل ورځ لکه دا مره دا ویډیو کې ها نو دا تاسو کتو چې هر سړی لکه دا وایي چې لکه فیملی د پاره دا ورځ پکار ده ګرانو ناظرینو نو موږ تاسو نه اجازه غواړو د تالاشون چینل له طرفه راشد خان او د کیمرامین پروډوسر یوسف سره السلام علیکم بای بای